چې کله ته مسأله بیانې نو مختلف ازمایښونه به پتا باندې راځي او مختلف دشمنان جسمانی او روحانی هغه بستا خلاف کوي نو دا نه چې صرف توحید بیانوا نه بلکې توحید بیانوا دې سره سره د الله نه مدد غواړه د پاره د دې چې ستا جسم ته نقصان ونرسي ستا روح ته نقصان ونرسي نو سورۃ الفلق او سورۃ الناس دا په منزله د شپول لکه یو سړی باغ جوړ کو کندتاری ته نه تاو کړي نو دا باغ محفوظ نه دی نو مسله د توحید د حفاظت د پاره الله رب العزت آخر کې دو سورتونه ذکر کړو سورۃ الفلق سورۃ الناس سورۃ الفلق کې استعاذہ ده د مضرات جسمانیه نه کستا جسم ته تکلیف رسی نو دا سورۃ ویا الله بتا محفوظ ساتي او په سورۃ الناس کې استعاذہ ده د مضرات روحانیه نه کستا روح ته نقصان رسی عقیده ته نقصان رسی دا سورۃ ویا الله تعالی بستا حفاظت کوي قل او پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب دو سبا سرا سمانا زدو اللہ تعالی پو پناہ کی رازم خلق وی د پیر سے په پناہ کی رازم د پیر سے و د ملنګ په پناہ کی رازم اور د فلانی ولی په پناہ کی رازم دا دسی پناهګانی دي چې دی لرا همیشواله نشته دی لہذا دا هغه ذات په پناہ کی راتله پکار دی چې هغه همیشه ذات ته الاول الاخر دی چې هغه الله رب العزت ذات ته وس مستعاذ منه سشهده د شان پناه غواړي من شر ما خلق د شر د هغه سنه چې الله پیدا کړی دي دې ته ویل شي عموم په دې کې دنیا کې چې څومره شرور دي هغه پکې داخل شو د حاسد د حسد نه پناه غواړم د بغض کوونکی د بغض نه پناه غواړم د قاتل او قتل نه پناه غواړم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیاری نه هر کله چې خورشي ځکه چې کله شپه شي نو عام شرارتي خلق پدې کې پروګرامونه ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پوک وهونکو نه په غټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه اذا حسد هر کله چې حسد ظاهر کی نو په دې صورت کې استعاذہ وا د مضرات جسمانیونه کستا جسم ته نقصان رسی ستا خیال دا ما باندې جادو شوه دے سحر شوه دے منتر شوه دے دا صورت وی الله بستا حفاظت کوي قل اعوذ برب الناس پدی صورت کی استعاذہ د مضرات روحانیونه کستا عقیدے ته نقصان رسی اور د عقیدے دشمنانم ډیر دي په مختلف جامو کې برازي ستا عقیده به خرابوي نو دا صورت وی الله بستا د عقیده حفاظت وکړي قل او پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الناس پرب دو الناس چې بادشاہ د مخلوقات دے الہ الناس حاجت روا د مخلوقات دے حضرت شیخ د پنځپیر دامت فیضهم هغه به فرمایل چې د انسان حالات درې دي یو د حالت د ډوکوالی نو الله رب عزت فرمایي چې زدو معشوم تربیت کوونکې مزایما برب الناس مالک الناس دیم حالت دو زوانی وی د جوانی حالت وی چې انسان وی چې زما پسینه کې طاقت ته او لا سینوي چې سوکشته زما مقابله کوونکې نو الله فرمای مالک الناس الله بادشاہ د خلقو د غرور مکوا چې زما ځواني دا زما طاقت ته تا باندې یو بادشاہ لا پاسشته ده الہ الناس الله حاجت روا د خلقو ده چې کله بوډا شي لاسونو کې طاقت ختم شي نو ټول طاقت به خلی راشي اور به کنزلی کې ولګي اور ځان ته چګوري وي زما اعضاء خو کمزوري شوي دي زب سکوما الله فرمای الہ الناس الله حاجت روا د خلق ده ستا تربیت بم الله کوي من شر الوسواس وس مستعاذ منه وس شه ده من شر الوسواس د شر د وسوسه اچون کنا الخناس پپټ باندې الذي يوسوس في صدور الناس اغا چې وسوسه اچي پسینو د خلقو کې من الجنه والناس کپیریان دی اور انسانان دی پیریان مقدم کړه زکه د اغي شرارتونه ډیر وی او به وسره انسم ذکر کو زکه کلا کلا
انسان چې دی هغه لباس د انسان اغوستی وي خو حقیقت کې هغه کار د شیطانانو کوي د خلکو عقاید د خلکو اعمال خرابوي خلکو په زړه کې دا وسوسه چي چې د دې فلاني مولانا ترجمه مکوه ځکه دا پنځپیری دی دا بستا عقاید خراب کی دا بستا اعمال خراب کی نو چې څوک د سوي نو ته ورته ویا تا خود د شیطان کار اپناو کو د شیطان کاروم داده د جن کاروم داده چې هغه د انسان عقاید خرابوي